د یو بادشاہ کور ته د دوبي ښځه راله جړلې، نو ډېرې جړل. نو د بادشاہ ښځې ته پوښتنه وکړه چې ولې جاړې؟ ویلې لنډی مړ دی. نو د بادشاہ ښځه اوس دا تپوس نه کوي چې لنډی څوک دی، خو د بادشاہ ښځه هم په جړا شوه چې بادشاہ کور ته راغی. ښځې ته یې ولې جاړې؟ ویلې لنډی مړ دی. نو بادشاہ هم اوس پوښتنه نه کوي، هم په جړا شو. دربار ته راغی، صاحبه کابینې میټینګ لګېدلی دی. اول خو په دې کلو ملو کې چې دا تاسو اوسېږئ د شرمېدلي قوم ته ووایئ چې دا صوبایي اسمبلي چې شروع تاسو ورته بار په دې سړک ولاړ سلی، ته خدای په شرمونو وشرموه. اول خو د اسمبلۍ ته وګوره چې دا ناس پکې څوک دي، چېرته په خبره پوهېږي، او بیا تاسو ورته بار په سړک ولاړ چې اسمبلي شروع ده، پولیس هم ولاړ دی او تاسو هم ولاړ یې چې اوس به پلانی وزیر روزي او مانه به د سرو زرو مولی جوړ کړي. یعنی پرون تېرېدم په لاره نو یو قسم غصه راغله، دا خلک ولاړ دي. ډرایور ته مې لږ روشه هلکه څه له ولاړ یې؟ وایي جي اسمبلي شروع ده. نو ما اسمبلي دې کپر وخوره، نو ته څه کوې؟ وزه ورک شه که نه غول راوالی وخورئ. شرمېدلو خو دې وزیرانو ته مه ودرېږئ، او نه والله که څه درکړي، که ورکوي یا دوو کسو له یې ورکوي، یا یې فوجیانو له ورکوي یا یې مولیانو له ورکوي. چا نه چې یره کېږي چې دا راپسې کېږي. تاسو له والله که تورې خاورې درکړي، تورې خاورې، نو څه له ولاړ یې؟ نو بادشاہ اوس دا پوښتنه نه کوي چې لنډی څوک دی، هم په جړا شو چې اسمبلی ته راغی. قائد ایوان هم بادشاہ چې جاړي صاحب ورسره میاں اقبال هم په جړا شو. ولې وې بادشاہ جاړي؟ چل څه شوی دی؟ بادشاہ ته وی جی لنډی مړ دی. مړه ټوله کابینه په جړا ده. یو پکې چېرته د خدای قمقل هوښیار غوندې و، هغه وی صاحب دا لنډی دی څوک مړ دی؟ بادشاہ وی خبر نه یم، خو چې کور ته لاړم ښځې مې جړل چې لنډی مړ دی، بس زم په جړا شو. وی جي لږه پته خو کوي چې کور ته راغی ښځې ته وی چې ښځې دی لنډی څوک دی؟ ویل خبره نه یم، د دوبي ښځه راغلې وه، هغې وی چې لنډی مړ دی. نو جړلې زم په جړا شوم چې د دوبي ښځه یې راوغوښته چې کور دې وران شه، ټوله باچهي په جړا ده، دا لنډی څوک دی؟ هغې وی لنډی زما د مېړه یو خر و، لنډی غوندې خر و، نو دوبي ګاټ له به یې پیجامې وړې راوړې، مړو نو زمونږ د رزق معامله خرابه شوې وه، نو ما ځکه جړ چې پته یې ولګېده دا خر مړ. قسم په خدای دی که په پاکستان کې د دوبیګاړ د خر عمره جړام د انسان په مرګ باندې شته که شته؟ د دوبیګاټ خر مړو اوم ټوله بادشاهي پې جړېده. نن په پاکستان کې د پاکستان بچی په بمونو کباب شي، او د پاکستان حکمران طبقه چې ده لکونه روپۍ په یو ښکار باندې خرچ کیږي، ښکارونو ته روان. تاسو مونږ د داسې ملک خلک، اوس مونږ به کوم ځای نه محمود غزنوي پیدا کوو، یا به کوم ځای نه حضرت عمر پیدا کوو، یا به ابوبکر صدیق پیدا کوو، یا به عثمان ذی پیدا کوو، یا به حضرت علی پیدا کوو. کوم ځای نه به پیدا؟ خو دغه قوم نه وی چې څنګه می وي هسې جی وي، څنګه قوم دی داسې پې حکمران راځي.
د مسلمان په کور کې چې مړی وشي اب د هر مسلمان د کور مړی وي او د هر مسلمان رب په دردیږي. نن ستا په ملک هغه نشته. نو عزیزانو عرض میں دا کولو چې قرآن کریم د خدای کلام دی او جبریل دا هغه ملائکه ده. هغه سیکشن افسر یو تپوس مانه داو کو چې جی استغفر الله چې کارغه پسې هارون الرشید اوس منډې وای نو کارغه د یو غره نه هغه غاړه واوړېد چې واوړېد نو هارون الرشید هم ورپسې دی او دا وزیران هم ورپسې د غره نه هغه غاړه څه ګوري چې یو سړی دی په صادر او په پټکي د لاس او خپې داسې شاته تړلی دي او په ډډه پروت دی. د کارغه هغه غوښه یوړه او هغه سړي له په خوله کې ورکړه. چې دوی ورنږدې شو نو کارغه والوتو. سړي نه تپوس کوي چې هلکه دا څه چل دی څوک وی صاحب سوداګرم په لاره روانم غلو شو کولم اور سے را نواغستاو په پټکیو صادره او تړلم او دلې داسې پرې هغه غلوم خو پیسې تی واغسته سړی خو مړ نه کو. لوی سوال دا دی چې د قرآن کریم د آیاتونه چې څه وخت کې جبریل راوړ نو دغه وخت کې دا جبرائیل په کم صورت کې راغلی او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ائمه محدثین وایي چې دغه وخت کې جبریل په خپل صورت اصلی کې سردار کونین تراغله ما تاسو تارس کړو چې سلور ملائک دي چې هغه د ټول کائنات په ملائکو کې مقرب ملائک دي. جبریل او عزرائیل او اسرافیل او میکائیل. بیا د دې سلورو واړو ملائکو مختلف قسم ذمہواری دي. د اسرائیل ذمہواری چې دا هغه روح قبض کول دي. د میکائیل ذمہواری چې دا هغه د ټولي دنیا راشن او رزق تقسیمول دي. ابل جمعه ما کاوړان دی جمعه وا دا خبره چې وکړه چې د میکائیل ذمہواری چې دا هغه رزق تقسیمول دي. نو یو سړی بیا مانځنه پس ماته وې چې د میکائیل رزق تقسیمول څنګه دي؟ مونږ خو یا نوکری کو روټای غټو یا مزدوری کو یا څه کو. نو ما ورته وې چې عزیزه یو کار سکے
وی چې زه سیکشن افسر یم په 68 کې. ما وی چې سیکشن افسر نو بیا به په خبره خپويږي. فوڈ منسٹر یا فوڈ سیکٹری یا فوڈ ڈائریکٹر دا چې تقسیم د راشن کوي نو دا ډایریکټر یا سیکریټری یا منسٹر په خپل ځي خلکو ته غنم ورکوي او کنه څه وسایل او واسطو باندې کوي. وای چې بس دی پوښ بالکل پوښ ما دماغ ته خبره پرېوت. مالدام شکر دی چې پوه خوشوي کړ. دا کائنات اللہ پاک پا اسباب جوڑ کرے. دا رزق رسولو وسیلہ چه دا پا ایمان در تویم چه دا بنی آدمو نسیوا اللہ دا مارغانو پا ذریعہم کرے دا. هارون الرشید بادشاہ او ښکار ته وته و چې ښکار یې وکنو. ښکار خو پیژنې کنه ټول پیژنې. ځکه چې زمونږ د پاکستان دا ټول افسران د جمعې په ورځ ښکار کوي. ضیاءالحق صاحب مغه ورځ را روانو کوارټ تخکار کولو د پاره. ناسې زماړه کې رااله چې د جمعې په ورځ ښکارونه کول د بیغمه زړه کاری او د اوزګار زړه کاری. غمزده زړه چې ده احکارونه نه کوي. تفریح او سیلونه نه کوي. غمزده زړه چې ده پردی روټۍ او پردی فنکشنونه نه اټینډ کوي. د چا چې زوی مړي او هغه ته په درېیمه ورځ ووایې چې راځه روټۍ مې درته کړې ده او ډېر خلک مې راغوښتي دي لاړ به شي در سره. د چا چې زوی مړي یا د چا ښځه مړی یا د چا پلار مړي یا د چا مور مړی یا د چا رور مړي نو غمزړه سړي ته به ته ووایې چې راځه ما تا ته روټۍ کړې ده یا دا زما واده دی دا کارډ مې درته راوړو روټۍ ته راشه. غمزده زړه به داسې نو اسې ما ته دا شعر خولې ته راغی چې یو عاشق خپلې معشوقې ته وی چې ته په بستر د بېغمۍ کوې خوبونه او زما په مخ کې اوښې لارې جوړوي. ته څه پوهې زما د درد نه د بېغمۍ په بستر باندې ودی او زما په مخ کې اوښو ولې جوړې کړې. بار تقدیر زمونږ ملک داسې دی خلق داسې دي بلا ورپسې چې څه کېږي یا به کېږي. نو هارون الرشید بادشاہ ښکار وکړ. ښکار یې چې څه وخت کې خوړو نو یو کارغه راغی او د هارون الرشید د بادشاہ د مخې نه یې غوښه وتښتوله. چې غوښه یې وتښتوله نو دته خو ډېره سخته غوسه ورغه چې کارغه څنګه دا جرأت وکړو چې زما د مخې نه یې غوښه وتښتوله. نو پاس سور شو کارغه پسې منډې. اوس کارغه په هوا روان دی او دا خوار شوی لاندې ورپسې منډې.
چې دې منډه وای ورپسې صاحبہ وزیرانم منډه وای. ځکه چې بادشاہ په منډه شینو او دلته زمونږ په دې صوبه سرحد کې چې گورنر صاحب په منډه شي یا وزیر اعلی صاحب په منډه شي د لاندې وزیران به ټینګ شي دی به د هغې نه مخکې منډې وایي چاله څه شرمېدلی قوم دی او څه شرمېدلی ملک.